چې رب ذوالجلال خالق کائنات رب المشرقین و رب المغربین قرآن کریم فرقان حمید کے ارشاد فرمائی کہ انشکر لی اے زما بندہ اول زما شکریہ ادا کا ولوالدیک او دویم نمبر د خپل مور و پلار شکریہ ادا کا. رب ذوالجلال خالق کائنات د دغه آیات مبارک په دغه حصہ کې د انسان د پاره یو ډیر لوی حکم نازل کړی دی او هغه حکم دا دی چې بندل رب العالمین بشماره انعامات ورکړي دي او د هغه انعاماتو سلسله قرآن کریم دا سے بیان کړی دا چې وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کچری تاسو د رب العزال خالق کائنات د نعمتونو شمیره شروع کړئ خدای پاک فرمائی تاسو یې شمارلی نشئ نو د بے شماره نعمتونو عطا د کم رب طرف نشوي دا اگر رب فرمائی د ما د بے شمارو نعمتونو ضروری خبر دادا چې نعمتونه د ما طرف نه بے شمار دی نو اے بندگانو ټول نه اول زما شکریہ ادا کئ. بیا چون کې انسان ته وجود ملاو دی انسان ته جسم ملاو دی انسان ته حیات ملاو دی انسان ته په دغه دنیا کې د پیدایش نواخلا تر مرګه پورې د رب العالمین احسانات ورته ملاو دی نو خدای پاک فرمائی دا ما نه بعد چې څوک د شکریا قابل دی څوک د شکریا مستحق دی رب العالمین فرمائی دا ما نه بعد چې چام شکریا نمبر جوړیږي د هغه شکریا ادا کول د چا حق جوړیږي رب العالمین فرمائی اول د ما شکر ادا کوا بیا د مور او د پلار شکر ادا کوا. علماء فرمائی قرآن کریم په مختلفو آیاتونو کې رب العالمین اول د خپل بندګۍ حکم کړي او بیا رب العالمین فرمایي چې وبالوالدین احسانا او د ما د بندګۍ نه بعد د مور او پلار سره احسان کوا. عبادت خداوندی نه بعد احسان د والدینو قرآن کریم کې په سوسۍ کې ذکر دی. تفسیر طرف ته نظم په دې آیات کریمه کې الله فرمایي چې ما شکر ادا کا ما نه بعد د مور و پلار شکر ادا کا. مفسرینو تلاش وکړو مفسرینو جدوجہد وکړو مفسرینو د علومو د دریانه د ملغلرو تلاش وکړو او علماء دا تلاش وکړو چې اے رب کریمه چرته د ستا بندګۍ ذکر دی الته د مور او د پلار د احسان ذکر دی چرته د ستا د شکریې ذکر دی د ستا د شکریې نه بعد د والدینو د شکریې ذکر دی اے رب کریمه په هر ځای کې د ځان سره د مور او پلار یاد ولې کوي. مفسرینو چې کله غوتزن شول او د علومو په دریابونو کې ورټیټ شول نو څه ملغلرې ورته داسې میلاو شوې چې خدای پاک په هر ځای کې د ځان د عبادت سره د مور او پلار د احسان ذکر ولې کړی او د ځان د شکریې سره د مور او د پلار شکریې ذکر یې ولې کړی. چې دې وجه علما لیکي چې وجه دا ده چې د انسان پیدا کېدو دوه سببونه دي یو سبب حقیقي دی او یو سبب مجازي دی. انسان چې دنیا ته راغلی دی یو راتلونکی ذات دی یو پیدا کوونکی ذات دی
یو د چا په واسطې باندې پیدا دي نو پیدا کړي بندگان الله پاک دي خو ډایرکټ نه دي پیدا کړي خدای پاک بندگان د مور او پلار په وسیله باندې پیدا کړي دي ځکه رب العالمین فرمایي چې د ما بندگی کوئ د مور او پلار سره ادب و احسان کوئ د ما هم شکر ادا کوئ او د مور او پلار هم شکر ادا کوئ